ټرانسفارمر خراب شوی دی نن یې 15مه ورځ ده او زمونږ چیرمین صاحب شو زمونږ په دې برهوټ باندې کامران منګش 2400 ووټ اخیستی دی نه د کامران منګش پته لګېږي 30مه ورځ دی بیا چې ګرمۍ کې زه خلک ټرانسفارمر یې ډېرې سوځي بل امبر نشته دی اوس خو یخني ده یخنۍ کې ټرانسفارمر نه دی که نه زه عام سړی یم زه خپله د پي ټي آی کارکون یم ګوره ها دا جنډه م لګېدلې بره وګوره او زه ته قسم خورم چې تر ماښامه پورې مو د ټرانسفارمر لاړو بیا خو زموږ د خپل چیرمین صاحب د زه دا دغه کوم چې 24 ورځې کې ټرانسفارمر ماله نشي راوړی په کلي کې مونږ چاته ویل چې وروره مونږ دغه وکړه دا ټرانسفارمر وغیره به عدنان پسې ورشئ پوه شوې عدنان به راسوټ ورکړی دی صحیح ده او یو ټرانسفارمر په 24 ورځې دا خو زه یخني ده زه ټیم پاس کېږي زه د اوبو مشکلات دی صرف دغه نور او د رڼا به زه سړی بیټري میټري دغه کې خو 24 ورځو کې کم از کم د یو ټرانسفارمر باندې رانوړو کله به دې له خلاص شوې ده کله به دې کې دا چل شوی دی کله به دې کې دا چل شوی دی زمونږ په کلي کې یو کس صرف کار کړی دی د ټرانسفارمر ملک ندیم الله دې ژوندی ساتي او چې زه خپله د پي ټي آی کس یم خو چې کله هم د غټ وټو الیکشن راځي که زما د الله په ذات قسم یې دې مانک ندیم د غیر ضروري چاله ووټ ورکړم او دا دومره بې خونده دي که نه زمونږ ام پي خاص هم نشته دی زمونږ دا ارباب امیر ایوب دی که څه ده زمونږ په کلي باندې 2600 ووټ اخیستی دی زمونږ په دې علاقه باندې حلقه باندې نن تاریخه پورې موږ دا بیا نه دی صرف هغه یو پیر راغلی دی بیا نن موږ نه دی چې دا څوک دی او د کوم ځای دی پته هم نه لګېږي خو صرف ووټ دی ورکړی نو ووټ موږ د عمران خان په دغه ورکړی دی او چې دا عمران خان دی وباسي که نه زه ته قسم خورم چې دا پي ټي آی ول نه دی که دی د کوسنرۍ سیټ هم نشي ګټلی والله که دی زما د کوسنرۍ سیټ وګټي دا صرف دی چې دا کوم ووټونه خلک یې د عمران خان په نوم دی خلک دا ووټ ورکوي شرم پکار دی زمونږ د 30 ورځې وشي او ټرانسفارمر زمونږ د علاقې نشته دا څومره بده خبره ده مړه دومره بې خونده د زندګي ده موږ تېرو د ګیس دغه کې دوکه موږ سره کېږي د بجلۍ په دغه کې موږ سره دوکه کېږي